او بل دا عقیده چې کله الله رب کائنات چاته ضرر او تکلیف رسول وغواړي نو دا غي څوک لري کول والا نشته دي. او الله جل شانه چې چا د پاره د خیر فیصله وکي نو دا الله جل شانه فضل څوک د چانه خو کول نشي. الله جل شانه رسوي خپل فضل چاته چې غواړي د خپل بندگانو نه او هغه بخون کی رحم کون کی دي. وان اقم وجهك او دا چې نقرا مخبل للدين حنيفا دين حنيفتا ولا تكونن او مكيغتو من المشركين او د مشرکاننا ولا تدعو من دون الله او مبلد الله سرا من دون الله سوا د الله نه بل څوک ما هغه لا ينفعك چې نفع در سويتاتا ولا يضرك او نه ضرر در سويتاتا فان فعلتان داسي وکړي فانك ان بشکتو اذن پدغه وخت من الظالمين د ظالمانو. وان يمسسك الله او کچري پورا سويتاتا الله جل شانه بضر تکلیف فلا كاشف له نو نشته څوک لري کون کی داغه الا هو دغه سوا. وان يردك بخير او کچري هغه رسول غواړي تا خير فلا راد لفضله نو نشته څوک د فکون کی داغه فضل يصيب به من يشاء رسوي دا خپل فضل چاته چوغاړي من عباده د خپل بندگانو وهو الغفور الرحيم او هغه بخون کی رحم کون کی دی. وان اقم وجهك للدين حنيفا دا حکم کړی د الله تبارک وتعالى رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او دغه په توسط سره قیامت پر راتلون کی انسانانو ته چې ان اقم وجهك چې نیخ کا مخبل یعنی عقیده توحید باندې کلک اوسېګا اخو دغه شرکیاتو کی خرافاتو کی بدعات او رسوماتو کی مپریوزا د الله جل شانه د حکم په مقابله کې چې په دنیا کې چې هر یو شی راشي دغه قرباني ورکا خو خپل محبوب رب من ناراضه کوا د الله تبارک وتعالى په ذات او په صفات کې غیر الله مشرک کوا او هغه عقیده توحید چې کوم حضرت ابراهیم علیه السلام د نمرود په دربار کې بیان کړو الذي خلقني ويهدين زما رب هغه ذات چې چا پیدا کړی ما ته لار خي والذي يميتني ثم يحيين هغه ذات زما رب چې مړ کول کوي ژوند کول کوي واذا مرضت فهو يشفين چې کله زه بیمار شم مال شفا راکړي والذي هو يطعمني ويسقين هغه رب چې هغه ما ته خوراک راکړي اسقاق راکړي یعنی عقیده توحید دي ته وایي چې څنګه حضرت موسی علیه السلام د فرعون په دربار کې بیان کړو او دغه شانتي حضرت عیسی علیه السلام خپل قوم مخ ته ټول جمع کړو او ورته وایي چې ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم دا عقیده توحید دي چې د یو رب عبادت وکوي حنیف واتبعوا مله ابراهيم حنيفا تاسو اتباع کوي د ملت ابراهیمی د ابراهیم علیه السلام د ملت چې هغه حنیف وما كان من المشركين نو د مشرکانو حنیف وایي چې بالکل نیغ د هر قسمه شکوک او شبهات او تذبذب او تردد نه پاک او دغه شانتي د هر قسمه د شرک شبهه پاک د یو الله جل شانه په ذات باندې والقدر خيره وشره من الله تعالی دي ته عقیده توحید. نو عقیده توحید باندې چې کله کلک یو مسلمان شي د نفي او د نقصان مالک یو الله غني دا سينه چې د توحید مدعي هم وي د توحید دعوا هم کو او معمولی تکلیف راشي دغه نسبت غیر الله ته کو معمولی د رزق تنګي راشي نو دغه نسبت غیر الله ته کو چاره باندې رزق بند کړي دي کاروبار بند کړي دي او ژوند را باندې تنګ کړي دي صحت را خراب کړي دي دا عقیده توحید نه دي. हो जिसमें इबादत का धोखा मखलूक की वो ताजीम न कर जो खास खुदा का हिस्सा है बंदों में उसे तकसीम न कर. नो द नफी व द नुकसान मालिक यो अल्लाह दे इज्जत और जिल्लत वर कबूल वाला यो अल्लाह दे او دغه شانتي اولاد ور کول وغشتلو والا یو الله دی مرګ او ژوند ور کول والا یو الله دی دي ته عقیده توحید. نن د مسلمان د زړه د الله تبارک وتعالى چې کوم عقیده د الله جل شانه چې کوم عظمت دی دغه استود پر ډیر منظم سازش کیږي لګیا دی یو طرف ته دغه شرکیات او کفریات فحاشی او عریانی او بل طرف ته د رب کائنات د ذات باری تعالی په حواله سره خصوصا په تعلیمي ادارو کې هغه د هریان او هغه ایتیس هغه باطل قوتونه لګیا دي د نوجوان نسل د عقیده توحید نه د اړولو لپاره کوشش کوي. ځکه قران کریم کې بار بار الله رب کائنات فرمایي وان اقم وجهك للدين حنيفا نیق خپل مخ په دین حنیف باندې یعنی عقیده توحید باندې بکلک اوسېږي ولا تكونن من المشرکین عقیده توحید نه معمولی خود خوشي نو دا مشرکان وي ما جوړېږي د مشرکان ولا تدعو من دون الله او مبلد الله نه سوا بل څوک ما لا ينفعك هغه څوک چې نه نفع در رسول شي ولا يضرك او نه تکلیف در رسول شي فان فعلت كذا داس يقري فانك انه بشكت اذا دغه وخت من الظالمين د ظالمانو به د الله نه ما سوا د هغه غیر الله د الله نه ما سوا چې څومره دې نه چاته څوک ضرر ورکول شي او نه چاته نفع ورکول شي. وان يمسسك الله اوس د داسې عقیده بیانې چې الله رب کائنات پورا سوي تا ضرر دغه لري کول ولا څوک نشته دي او الله رب العالمین چې ستا په حق د خیر او د ګټي فیصله وکي نو داغي د الله جل شانه د فضل لري کول ولا څوک نشته دي دي ته عقیده توحید. دا څنګه چې انسان خپل معمولی سوزونو نسبت غیر الله ته کوي د قبرونو چې د طواف کوي او په قبرونو باندې نظرانه چړاوي کوي
او د قبرونو په باره کې دا عقیده ساتي چې یاره فلان کې قبر چې دا مشکل حل کوي، فلان کې قبر کې دا مسله حل کیږي، او فلان کې قبر له نظر ومنه فلان کې کار کیږي، او فلان کې کس لاړم نو زما د زړه حلونه راته وي. دا ټول هغه شرکیات او خرافات او بدعات او رسومات دي چې د عقیده توحید منافي دي. عقیده توحید دي ته وایي چې یو د الله رب العالمین د ذات نه د نفي او د ګټي او د توان د هر څه امید ساتل، د مخلوق نه هیڅ تما امید د خیر د ګټي نه ساتل، دي ته وایي عقیده توحید. وان يمسسك الله بضر او کچری ورسوي تا ته الله جل شانه څه تکلیف، فلا کاشف له الا هو، نو نشته لري کون کې دا سوا د الله نه، د الله تبارک وتعالى نه سوا څوک دا تکلیف لري کول ولا نشته دي. وان يردك بخير او کچری هغه رسول غواړي تا ته خیر، فلا راد لفضله، نو نشته دي څوک د فکون کې دا د فضل الله رب العالمین نفذ رسول غواړي دا څوک نشته دي چې هغه لري. يصيب به من يشاء، رسوي دا فضل چاته چې غواړي من عبادي د خپل بندگانو ته، وهو الغفور الرحيم، هغه بخون کې رحم کوون کې دی الله رب کائنات چې چاته غواړي خپل نفر رسي. نو دي ته وایي د عقیده توحید. د عقیده توحید دلایل قران کریم کې الله جل شانه په بیانې. رحمت دو عالم صلی الله علیه وسلم په سورلی باندې تشریف فرما دي، شاته حضرت عبد الله بن عباس ناس دي او د نبی صلی الله علیه وسلم تزوی دي کشر دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته نصیحت کوي او ته فرمایي چې یا غلامو احفظ الله يحفظك، اے بچیا د الله رب العالمین د حکم حفاظت کوا، رب کائنات به استا حفاظت کوي. احفظ الله تجده تجاهك، د الله جل شانه د حکم حفاظت کوا، الله رب العالمین بزانه مخکې ته تخکاری په هر ځای کې، د الله جل شانه د حکم قدر کوا، رب کائنات په هر ځای کې ته مخکې به ته تخکاری. واذا سالت فاسال الله، چې کله سوال کوي د یو الله نه سوال کوا، غیر د الله نه بل چا سوال مکوا. واذا استعنت فاستعن بالله، چې کله مدد غواړي نو یو د الله رب العالمین نه غواړه، بل چا نه مدد مو غواړه. بیا ته فرمایي چې واعلم، ځان په دې خبره باندې پوهه کا، ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا قد كتب الله لك. کدا ټول امت را جمع شي، دا ټول انسانان را جمع شي او تا ته فائدہ در رسول غواړي، ګټه در رسول غواړي، نشي در رسول مګر هغه ګټه چې کوم الله رب العالمین ستاسو لپاره لیکلي دي. ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء، کچری دا ټول انسانیت او دا ټول امت را جمع شي او تا ته ضرر او نقصان در رسول غواړي، لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، هیڅ نقصان او ضرر نشي در رسول مګر هغه چې کوم الله رب العالمین ستاسو لپاره لیکلي دي. رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمونه اوچت کړي شو او صحیفې اوچ شوي، یعنی کوم تقدیر لیکل دی الله رب کائنات چې لیکل دی هغه ولیکل شو چې څه کیدونکي دی قیامت پورې، څه واقع کیدونکي دی او څه راتلونکي دی او څه نه کیدونکي دی، الله رب العالمین هر څه لیکل دی او صحیفې اوچ دی، د تقدیر د مخکې لیکل شوی دی. لہذا د الله رب العالمین په ذات باندې کامل یقین، اعتماد او توکل او باور ساته، د رب کائنات په ذات او په صفاتو کې غیر مشرک وا، او د الله رب العالمین په توحید باندې کلک او مضبوط اوسېګا. څنګه چې ابراهیم علیه السلام دنیا نزي خپل زامنونه حلف علی عهد علی ما تعبدون من بعدي، ما نه بعد د چا عبادت کوي، البته جواب ملاویږي نعبد ابائک ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب. عقیده توحید باندې د اولاد تربیت پکار دی چې اولاد د توحید عقیده دا چې د متزلزل نشي. انبیای کرام په دې باندې مهنت کړي چې الله تبارک وتعالى دې خبري عهد علی وان اقیم وجهک للدین حنیفا، تاسو په عقیده توحید باندې کلک او مضبوط اوسئ.